دنیا د ژوند په باره کې خو به څوک هم ونه وایي چې دا حقیقي ژوند دی. په کوم ژوند پسې چې مرګ را رواني، یعنې کوم ژوند باندې پاسه چې د مرګ سایه پرته وي او ټول خلک یې انتظار کوي او چې ناجوړه کېږي نو د مرګ نه بغیر د بل سره نه یریږي، او چې څومره خطرات محسوسیږي نو خطرات بل څه نه وي، خطرات د مرګ وي. مړ نه شم، بچی مړ نه شي، پلار مړ نه شي، مور مړ نه شي، ښځه مړ نه شي، خاوند مړ نه شي. نو زمونږ ټوله یره او خوف هم دقه دی. نو دې ته خو ژوند نه ویلی کېږي. حقیقي ژوند به هغه وي چې په هغې پسې مرګ نه راځي. نو دا ساده غوندې خبره ده او ډېر زیات تفصیلات نه غواړي. د تذکیر ضرورت ورته شته چې رایات کو ځان ته مرګ او رایات کو ځان ته چې دا ژوند ختمېدونکی دی. د دنیا خوشحالۍ مستقلې نه دي. ډېرې خوشحالۍ په غم بدلې شي. ډېرې تیارۍ د ودونو شوي او د واده په مجلس کې د واده دپاره کرسۍ او کټونه او سامانونه ایښودې شوي او په هغې کې د ناوې او یا د واده د هلک د جنازې میلمانه کیني. هماغه میلمانه بدل شي، د جنازې میلمانه ترې جوړ شي. نو دا خو موږ په خپلو سترګو لیدلي دي. دا خو زموږ د ژوند مشاهدات دي، یعنې کوم شی چې څوک په خپلو سترګو ویني د هغې خو تفصیل ته حاجت نه وي. خوشحالۍ له روانه او په لاره کې خوشحالي په غم بدل شوه. یو معمولي غونې دیکه زموږ ټولې خوشحالۍ او خوندونه هغه لاړ شي سیند ته وغورځوي، ختم شي. نن د سړي سره مال او دولت ښه ډېر ورسره دی، سبا او بل سبا چې ووینې هېڅ شی هم ورسره نه وي. نن په ډېر لوی تکبر او غرور کې دی چې مال او دولت ورسره ډېر دی، هم د دې په اخیستو کې څه ډېر وخت نه لګي. دا ټول هر څه ختم شي. نو د دې نه خپله پته لګي چې دا د دنیا زموږ ژوند دا حقیقي ژوند نه دی. حقیقي ژوند به هغه وي چې په آخرت کې به مرګ راوستی شي او حلال به کړی شي، ذبح به کړی شي. د یو څاروي په شکل کې به راوستی شي. دا به څنګه څاروی دا خو الله ته پته ده. خو یو څاروی به راوستی شي، یو طرف ته جهنمیان دي چې جهنم ته خلک لاړل، بل طرف ته جنت ته خلک لاړل. دا د حساب کتاب مرحله ختمه شوه. نو د دې دواړو د جنت او د دوزخ په منځ کې داسې یو ځای باندې چې جنتیان او دوزخیان ټول به ورته ګوري او دا د مرګ په نوم باندې یو څاروی یو حیوان به ذبح کړی شي. او چې دا ذبح شي نو آواز به راشي، جنت والو وګورئ مرګ مړ شو، اوس د دې نه پس خلودن خلودن همیشه والی دی. او دوزخیانو ته مخاطب شي او آواز ورته وشي چې واورئ خلودن خلودن همیشه والی دی، مرګ نشته، اوس مرګ نشته. نو په کوم ځای کې په کوم ژوند باندې پاسه د مرګ سایه چې ختمه شوه، مرګ نشته، نو دې ته حقیقت